سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد د چار اندام خبره مې ورته شروع کړې وه د هغې فرایض او واجبات سنن او مستحبات او مکروهات او آداب په کومو څیزونو چار اندام ماتیږي او په کومو نه ماتیږي. اوس مختصر یو 15 مسائل دا او 10 متعلق چار اندام مسائل عام و فتاو سکم 15 سوالی کلی دی. خو بیا به مونږ او تاسو نه مقصود فوت شي دی 15 باندې به اکتفا وکړو بیا باقی چې مسله پیښیږي نو بیا تاسو کوئ. پهله نمبر مسله دا ده چې د چا ګیره ګڼه وه. ګڼه ګیره دې ته وایي چې لاندې سرمن ترې نه ښکاري. نو چې سرمن ترې نه ښکاري نو د هغې انځل فرض نه دي، خو دا چې کوم ویښته د سرمنې د پاسه دي نو د دې وینځل فرض دي. چې کم ښکاره دي کمې سرمن پټه کړې ده نو د ګڼې ګیرې ظاهر وینځل دا فرض دي. دویم نمبر مسله دا ده که د چا ګیره ړنګی وه، ړنګی دې ته وایي چې لاندې سرمن ترې ښکاري نو بیا لاندې سرمن ته اوبه رسول فرض دي. بیا په دې کار نه کیږي چې بر لمده کې او لاندې رسېدلې نه نو اوبه به بیا دننه رسئ. دریم نمبر مسله دا ده کم ویښته چې لاندې ځوړند دي لکه دا اوس ښکته یا د دې دا سرونه نو دې سرونو دا لاندې چې ځوړند دي دې خو سرمن نه ده پټه کړې. سرمن خو دې چې کم سرمنې سره نږدې دي نو دې پټه کړې. نو چې کم ویښته د انسان د مخ نه لاندې ځوړند دي نو د هغې انځل فرض نه دي. څلورم نمبر مسله دا ده سړی چې شونډې بندې کړي او کومه اندازه بندوالي کې پټېږي نو دا په چار اندام کې وینځل فرض نه دي. سړی خوله بنده کړي او دا شونډې یو ځای شي نو څه حصه د شونډو پټه شي نو چې کومه حصه پټه ده نو د هغې انځل فرض نه دي. په چار اندام کې او اما غسل کې دا په خوله کې شامل دی نو غسل کې خوله وینځل فرض دي نو غسل کې به لمدول فرض دي او په چار اندام کې نه دي. چې کم ښکاره یي بس دغه. پنځم نمبر مسله که د چا ګوتې یو بل سره نښتې وي یعنې جوختې وي نو هغې ته دننه اوبه رسول فرض دي. خلال به کوي یا به همداسې اوبه رسئ. شپږم نمبر مسله دا ده که د چا نوکان اوږده وي، اکثر زنانه نوکان اوږده ساتي دا وایي شوشا ده او د ګوتو دا سرونه پټ کړي نو د هغې لاندې اوبه رسول بیا فرض دي. چې کومه اندازه د عامو انسانانو د نوکانو ده نو هغه اغیزی پوری اوبه رسول فرض دی. وم نمبر مسله دا ده که د چا په نوکانو کې داسې یو څیز و چې هغې اوبه منې کولې لکه وړه شو
شریش شو الپی شوا او نوک پالش شو نو د دې لرې کول فرض دي. پیله بدا لرې کې او بعد کې به چار اندام کې او کدا د لرې نکړه نو ستا چار اندام نه کېږي. که غسل کې نو ستا غسل نه کېږي. دا مسله اکثر دی رنګ سازانو ته ډېره پیښی. څوک چې دا رنګونه کوي او چونې کوي نو د دوی لاسونه د رنګ نه ګندوي او رنګ داسې چې هغه مستقل جسم دی د هغې لاندې اوبه نه ځي او دوی هم داسې چار اندامونه کوي یا د په لاس باندې الپي پرېوته نو هغې مستقل جسم جوړ کړه لاندې اوبه نه کوزېږي نو د هغې لرې کول فرض دي. ابه لرې کې چې لاندې اوبه ورسي نو پس د هغې نه به ستا چار اندام کېږي که نه بیا نه کېږي. اتم نمبر مسله دا ده چې د سترګو دننه ایسې توبه رسول دا فرض نه دي نه په غسل کې او نه په چار اندام کې چېرې د سترګو دننه ایسه دې لمده شي. نهم نمبر مسله دا ده که د چا زخم و او هغه زخم چې دی نو هغه جوړ شو او هغې داسې سرمن نیولې وه نو تر څو چې تا ته سرمن نه لري کړي نو د سرمنې لاندې اوبه رسول فرض نه دي. بس بره یې وینځه او که سرمن دې ترې لرې کړه نو بیا حکم د ظاهر علی. لسم نمبر مسله دا ده که د چا بدن خیرن شو نو د اخیرې داسې یو څیز دی چې دا اوبه نه منې کوي نو دې سره چار اندام او غسل وسي. دولسم نمبر مسله دا ده که د چا په بدن باندې ورګې متیازې وکړي یا مچانو نو دې سره اوبه منې کېږي نه نو که دی لرې هم نه کړې نو چار اندام او غسل ورسره کېږي. دیارلسم نمبر مسله دا ده که چا ګوتمه په ګوته کړې وه او تنګه وه که کوله وه نو د هغې مسله مې ورته کړې ده په آدابو کې او که تنګه وه نو د هغې خوځول واجب دي خامخا به یې خوځئ. څوارلسم نمبر مسله دا ده که د چا په خپو کې زخمونه دی وایي که زه پې اوبه نه تویومه نو ما ته نقصان رسی او په هغه چودونو او زخمونو کې دوی اچولې وه یا وازګې اچولې وه نو د هغې د پاسه چې اوبه تېرې کړې نو دا کافي ده. هغه دوی یا وازګې لرې کول چې لاندې اوبه ورسېږي دا ضروري نه ده. پنځلسم نمبر مسله دا ده که یو سړي د سر مسه وکړه ویښتو مسه یې وکړه یې غسل کې خپل سر ووینځه او دی لاړ او بیا دا ویښته وغورځول سر یې وخوریه نو د چار اندام او غسل وشه که نه دوباره به وینځي او دوباره به مسه کوي نو نه دوباره نشته. د ویښتو د پاسه چې چا مسه وکړه یا ووینځل او بیا وخوریل نو دوباره پې نه مسه شته او نه دوباره پینځل شته. دغه رنګ یو سړي نوکان دي د چار اندامو که بیا نوکان کټ کړه نو دوباره پې لاسونه وینځل شته که نه نو نه نشته په دې باندې نقصان نه کېږي. یا د یو سړي بریتونه دي او مخ یې وینځي او بیا بریتونه ځان له کم کړی او وخوریل نو دوباره پې چار اندام شته که نه نو نه نشته ورباندې. یو مسله یاد ساتئ د دې مسایلو نه ما سیوا که چا په سر نکریزې مږلې وې نو نکریزه مستقل جسم جوړی
نو د هغې د پاسه مسه ناروا ده. پهله به سر وینځي او بیا به چارندام کوي، او که د هغې د پاسه یې مسه وکړه نو بیا نه کېږي. دا ناروا دي. بیا او مسله مې ورته کړې وه چې زمونږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې نکریزې ایښي دي، ځکه سر باندې نکریزې کېښودل صرف د رنګ بدلول مقصود نه وي، دې کې یو بل مقصد هم دی. بل پکې څه مقصد دی؟ دوه مقاصد دي. یو دا دی چې د سر ګرمي سیوا وي نو نکریزې سره یخېږي. دویم دا دی چې د چا په سر کې ویښتو کې سپږې کېږي نو چې دی نکریزې پې ومږي نو هغه سپږې مړې کېږي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګیره مبارکه باندې نکریزې نه دي ایښي. د هغې وجه دا ده چې حضور کله وفات کېده نو په ګیره مبارکه کې 14 یا 19 یا 13 ویښته مبارک سپینو. نو ګیره توره وه، نو توره ګیره باندې څوک نکریزې خو نه اچوي. ګیره باندې چې څوک نکریزې مږي نو د هغې مقصود رنګ بدلولي، بل څه فایده پکې نشته. خو روا دي ځکه قولی روایات پکې راغلي دي، احادیث. که د چا ګیره سپینه شوه او دی پې نکریزې لګی نو خیر دی، روا دي. خو نکریزې ګورئ داسې نه چې دی وسمه لګی هغې ته نکریزې وایي. مقصود د وسمې نه توروالی دی. که دا توروالی په وسمه حاصلېږي هم ناروا ده، که په شیمپو حاصلېږي هم ناروا ده، که ورته نکریزې وی که ورته ټوپی ټول یو څیز دی. نو دې څو مسایلو ته بیا پکې خیال کوئ. که یو زنانه داسې چل وکړه چې لوپټۍ په سر ده او د لوپټۍ د پاسه یې مسه وکړه، نو که چېرته د لاسونه دومره لامده چې دغه لوندوالی د لوپټۍ نه لاندې ویښتو ته ورسېده او دغه لوندوالی د سر 4مه حصې ته ورسېده نو بیا یې مونځ کېږي او چارندام یې وشه، کنې بیا نه کېږي. ښه خبره دا ده چې لوپټه د سر نه لرې کړي او د سر مسه وکړي. د دې وجې نه زمونږ علما وایي زنانو کې چونکې مهم څیز هغه د ستر دی، نو زنانه چې په جومات کې مونځ کوي نو د هغې نه افضله دا ده چې کور کې به کوي، او چې کور انګړ کې مونځ کوي نو افضله دا ده چې برنډه کې کوي، او چې برنډه کې مونځ کوي نو افضله دا ده چې کوټه کې کوي. څومره چې په ستر کې مونځ کوي نو د زنانو دپاره افضله ده. او بیا برته انشاءالله د مونځ په مسایلو کې ویم، خو دې کې مونږ او تاسو اکثر ګیر یو. د کمې زنانه چې خپې ښکاري نو ګورې مونځ یې نه کېږي. زمونږ او ستاسو زنانه چې مونځ کوي نو دا د خپو ظاهر چې دی دی ښکاري، نو که دا په توره تیاره کې ولاړی نو ګورې مونځ یې نه کېږي. جراب به اغوندي یا به دومره لوی شلوار اغوندي چې هغې سره خپې هم پټېږي. که لاندې تلی ښکاره شي نو خیر دی، هغه معاف دی د سجدې په حالت کې. خو دا بره حصه دا په ټول فرض دي. بعضې فقها ویلي چې خیر دی، خو علماو پرې رد کړی دی. صحیح مسله دا ده د حدیثو د استنباط مطابق چې احادیثو کې کومه ذکر ده چې ظاهر چې دی زنانه به د خپو ظاهر هم پټای، نو دې څیزونو سره خیال کوئ. نو دا د چارندام یو څو مسایلو. باقي دا مسله چې په چارندام کې دا 4 اندامونه ولې فرض شو دا خو ځان له یو مستقله موضوع ده، خو زه تاسو ته خلاصه ویم چې نن دا 10 مسایل ختم شي. اصل کې مونږ او تاسو الله پاک ته ودرېږو، او کم اندامونه چې په دې مونځ کې او په د عبادت کې استعمالیږي نو د هغې صفایي پکار ده. دنیا کې هم دا قانون دی چې سړی چاته ځي نو د خپلې پاکۍ خیال ساتي. نمونځ یو مهمترین عبادت دی
او الله پاک سره خبرې دی او الله ته ودرېدل دي، نو چې ستا کم اندامونه په دې مونځ کې حرکت کوي نو هغه به پاکې، هغه به صفا کې. د دې وجې نه حضور فرمایي د قیامت په ورځ به زما د امتیانو هغه اندامونه رڼا کوي چې کمې په چار اندام کې استعمال کړي وینځلي دي. نو حضور فرمایي که څوک د خپلو اندامونو رڼا زیاتول غواړي نو زیاتې کوي. سمانا لاسونه زیات وینځئ، تاسو سمې حدیثو کې ویلي که درته یاد شي. خپې زیاتې وینځئ، مخونه زیات وینځئ. نو د دې څلورو اندامونو وینځل ځکه ضروري دي چې دا د عبادت کې مونځ کې دا استعمالیږي. مخ استعمالیږي، پکې سر پکې استعمالیږي، تندی به لګې، لاسونه استعمالیږي، خپې استعمالیږي. نو دا څلور واړه اندامونه په مونځ کې استعمالیږي. نو چې څلور واړه اندامونه په مونځ کې استعمالیږي نو د دې وجې نه شریعت د دې وینځل فرض کړه. که تاسو وایئ ټول بدن استعمالیږي نو ټیک د ټول بدن استعمالیږي، خو زیاته کارکردګي پکې د دې څلورو ده. او دویم نمبر دا که شریعت درته ویلې وی چې ستا ټول بدن په عبادت کې استعمالیږي او ټول بدن وینځه نو حرج به، تکلیف به، او حرج خو مدفوع دی په شریعت کې. شریعت کې په چا باندې الله پاک تکلیف نه راولي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یسروا ولا تعسروا، اسانتیا خلکو باندې راولي، تکلیفونه په خلک د عبادت نه متنفره کوي. نو ټول بدن استعمالیږي، نو ټول بدن که مونږ او تاسو وینځلی نو بیا به ګرانه وه که نه وه، هر مونځ ته به غسل کو. نو شریعت نه قربان اسانه کړه خبره چې ستا ټول بدن استعمالیږي، خو زیات استعمال ستا په دې بدن کې د څلورو اندامونو دی. نو چې څلور اندامونه دې وینځه دا داسې شو لکه ټول بدن چې دې وینځه، اسانتیا دپاره. نو د دې وجې نه چار اندام کې څلور اندامونه وینځل چې دي دا فرض دي. باقی دا ده چې سړی بیا اودسه شو نو مخ ولې وینځي، نو دې ته د اسلام او د دین مسائل وای. د اسلام او د دین په حقیقت صرف الله پوهیږي. د انسان ظاهری عقل د هغې د کنه د ادراک نه بالکل عاجز دی. ولې چې کوم ځای کې عقل کار پرېږدي هلته اسلام شروع شي. ګورئ پیله د انسان اندامونه دي، لاسونه او خپې او سترګې، دا چې کار کوي اسلام ورته څه نه وایي. خو چې د دې نه پاتې شي نو بیا کار د عقل دی. خو چې عقل نم خبره پاتې شي، انسان خو الله پاک ته ډېر ګران دی. نو د انسان د پاره چې ځان ته د نفي څیزونه پیدا کی او د ضررونو نه ځان بچ کی نو الله پاک ورته اسلام را لېږل. نو په دې څیزونو کې عقل ځکه قاصر دی چې هلته خبره د اسلام شروع شوه. نو موږ او تاسو وایو چې اسلام کې عقل نه چلی، دا ټیک خبره ده. سمانا اسلام به په عقل نه ثابته. داسې نه ده چې چا کې عقل وي نو هغه به اسلام نه لرې کېږي او چې چا کې عقل نه وي نو هغه به اسلام قبلوي. نه، یعنې څه معنا د اسلام مسائل به په عقل نه ثابته. نور اسلام د پاره عقل ضروری دی. چې ستا په دماغو کې عقل وي نو ته په اسلام باندې عمل کې او ته به ماموري چې هوښیار عقلمند دی او که نه لیونی او ماشومې نو بیا خو د اسلام احکام تا ته نه متوجه کېږي. خو اسلام کې عقل نه چلی. څه معنا د اسلام مسائل به نه روچتې چې په عقل ثابتې. عقل خو د قاصر دی نو ځکه اسلام هم راوکړه. درود شریف وایه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد.